بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام پښتني سره زم عرفان خان. د پیښور های کورټ پرون په یو کیس کې اف ای ته د 15 ورځو ټایم ورکړی دی چې هغه د بي ار ټي منصوبې تحقیقاتو کې او ریپورت دی په عدالت کې جمع کې ډیر زیات سنگین سوالونه پورته شوي په هغه پټیشن کې او په هغه کې دغه مطالبه شوی چې دغه ټولو خبرو دی تحقیقات وشي. پیښور های کورټ دغه ریټ پټیشن اډمټ کړی دی او اف ای ته په 15 ورځو کې تحقیقاتو کولو حکم ورکړی دی. خو دغه نه هم مخکې د بي ار ټي خلاف چې اولنې ریټ پټیشن جمع کړی د جمعیت العلماء اسلام ډیپټي جنرال سیکرټري مولانا امان الله حقانی صاحب او هغه کې پیښور های کورټ فیصله کړی و چې نیب دی 2 میاشتو کې دننه د بي ار ټي منصوبې تحقیقات وکړي. دغه فیصلې خلاف صوبایي حکومت لاړو سپریم کورټ ته او سپریم کورټ هغه د سټے آرډر ورکو. دغه خبرې ذکر چیرمن نیب جسټس جاوید اقبال صاحب هم کړی دی چې هغه چې کوم د بي ار ټي منصوبې کیس دی هغه سپریم کورټ هغه سټے آرډر ورکړی ځکه نیب په هغه کې هیڅ قسمه کاروایی نشي کولای. یو ځل بیا اف ای چې کوم پرون پیښور های کورټ اف ای ته کوم هدایات ورکړي دي دغه فیصلې خلاف یو ځل بیا صوبایي حکومت نن دا فیصله کړې ده چې هغه به سپریم کورټ ته ځي او دغه فیصلې خلاف به هغه سره ریټ پټیشن کوي. د بي ار ټي منصوبه کله چې د هغه 13 وزیر اعلی پولیس خټک صاحب په اکتوبر 2017 کې افتتاح وکړه نو دا خبره شوې و چې په شپږو میاشتو کې به دغه منصوبه کمپلیټ کیږي او دا به د پاکستان دا به تیزترینه منصوبه چې ډېر کم مدت کې به پوره کیږي. وخت په وخت باندې بیا موجوده وزیر اعلی محمود خان صاحب صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او صوبایي وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی صاحب هم دغه منصوبې د وخت مخکې مکمل کېدو متعلق مختلف وختونو کې بیانونه ورکړي دي. ورو چې کله دغه منصوبې افتتاح وشوه هغه وخت دغه وزیر اعلی پرویز خټک صاحب هغه نه بعد وزیر اعلی محمود خان صاحب صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او شوکت یوسفزئی دغه بي ار ټي منصوبې مکمل کېدو متعلق سوي هغه ورو के साथ उस दिन मीटिंग हुई. उन्होंने भी जिम्मेदारी से कहा है कि हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और ये दुनिया का फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ BRT होगा. ये एक रिकॉर्ड होगा दुनिया का. कोशिश करें कि जो मेन कॉरिडोर है उसको हम दिसंबर तक कंप्लीट करवा सके. इंशाल्लाह कोशिश है कि वेल इन टाइम इसको कंप्लीट करा दें. ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि जून तक ये करेंगे. प्रोग्रेस मुनासिब है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है. सिर्फ इसमें जो है वो उसकी फिनिशिंग रहती है और अप्रैल के अंदर चूंकि बसें अप्रैल में आनी है तो इंशाल्लाह अप्रैल में हम शुरू करेंगे. شپږ میاشتې اتم میاشتې دسمبر اپریل او بیا دغه شانتي تاریخ پسې تاریخ بدلول دغه صوبایي حکومت وینا وا تاسو هغه واورېدله. په دغه باندې موږ خبرې کوو چې چا اول ځل باندې په های کورټ کې کوم ریټ پټیشن فایل کړو د بي ار ټي منصوبې خلاف په هغه باندې به خبرې کوو. موږ سره سټوډیو کې موجود دی د جمعیت العلماء اسلام صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري مولانا امان الله حقانی صاحب. امان الله صاحب ډېره مننه. سینیئر صحافي پیښور کې د ایکسپریس ګروپ سره وابسته شاهد حمید صاحب هم موږ سره سټوډیو کې موجود دی. ډېره مننه شاهد حمید صاحب. هغه سره چې کوم پرون پیښور های کورټ فیصله راغلی دا هغه ریټ پټیشن هغه درخواست گزار چې کړی دی میا محمد عمران ایډوکیټ هغه هم موږ سره سټوډیو کې موجود دی. ډېره مننه عمران صاحب پروګرام کې وخت راکولو. هغه سره موږ سره د مشرق اخبار ریپورټر صحافي محمد فهیم هم موجود دی. دغه به هم اخلو چې وخت په وخت دغه ډیزاین کې کومه تبدیلی شوې ده څه وجوهات حکومت ته څه د مشکلات چې کم پی سی 1 په هغه کې څومره مسلې. ډېره مننه فهیم صاحب پروګرام کې وخت راکولو. مهرباني عرفان صاحب. مولانا غنی صاحب اول پوښتنه تاسو نوم هغه کوو چې تاسو اولنې هغه درخواست گزار وای چې تاسو د دغه بي ار ټي خلاف لاړې پیښور های کورټ ته تاسو په حق کې فیصله وشوه 2 میاشتو کې نیب ته تحقیقات او آرډر ورکړی شو. حکومت بیا لاړو سپریم کورټ ته سټے آرډر راواغستو. څه داسې وجوهات و چې تاسو هغه وخت کې های کورټ سره رجوع کوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول زه عرفان بھائی ستاسو شکریا ادا کوم چې په یو ډېره اهمه مسله باندې تاسو مونږ دلته پروګرام له راوختلو او یقینا دا د نن وخت دونه اهمه ایشو مسله ده چې ټول پیښور هغه په مصیبت کې پروت دی. 2 کال نه زیات ټایم وشو او بزنس تباه دی. دلته کې ټول انفراسترکچر دې سره ټول متاثره شوی دی او زه چې چونکې های کورټ له تللی وم نو زه خو خالص په غیر سیاسي بنیاد باندې تللی وم. اگر چې هغه ټایم کې د خلکو زما د تلل هغه پولیټیسایز کول دا سیاست کوي. زه ټولو تاجرانو ته لاړم اول بیا سیاسي جماعتونو مشرانو ته لاړم چې دا منصوبه شروع کیږي او دا د پیښور د تبعیه منصوبه ده. دې سره به ټریفک جیمینګ ځان له مسلې وي بزنس به ورسره ځان له متاثره شي او ډېرې دې سره نورې 20 مسلې تړلې دي او دا زما وجدان دا ویل چې کله ما د دې ټول کاغذونه ارسه سټډي کړه مخکې نه
او بیا د هغې لپاره ما د ټول د دنیا د اکثرو ملکونو د میټرو سټډي وکړه، د هغې ویب سایټس ما وکتل. نو ما ته دا خپل د زړه راته دا ویل چې دا پېښور به دې منصوبې سره تباه شي. د پېښور دونه زیات دا دغه نه دی، داسې آبادي نه چې لکه لاهور غوندې چې یو مین زمونږ یو روډ او یو آرټري مین هغې تباه و برباد کا. نو چې کله زه های کورټ ته تلم نو ما های کورټ کې چې کله ریټ پټیشن وکړو نو تاسو په ریکارډ باندې خبره ستاسو چینل باندې اول پروګرام شو چې کله وزیر اعلی صاحب افتتاح وکړه نو په 2 ورځې پس زه ورپسې لاړم های کورټ ته. او چې های کورټ ته لاړم نو ما چې کله کم کاغذونه دینه راواغېستل های کورټ په ذریعې سره نو هغې کې دی دا ویل چې کله وزیر اعلی افتتاح کول چې دا به 6 میاشتو کې کمپلیټ کیږي او دا 3rd جنریشن دی. ډېرو عجیبه عجیبه تعریفونه به یې کول چې دې کې به سایکل خپل ټری کي، دې کې به دا خوږیانې به. او ما چې کوم کتل نو هغه ټول ما ته دا فراډ ښکارېدلو، ځکه چې ما د دې PC2 وکتلو، د PC2 نو د دې ډیټیل ډیزاین نو بیا چې کوم کوېسچنې ما پورته کړې وي په ریټ پټیشن کې اوس هم په ریکارډ پراته دي. نو تاسو وګورئ چې نن های کورټ کومه خبره کړې ده او کومه خبره دغه ته حواله کړې ده د FIA ته، هغه ټول سوالات هم اکد دي چې کوم ما په خپل ریټ پټیشن کې روز اول نه کړي. صحیح مولانا صاحب، تاسو نورم پوښتنه کوم چې خدشات څه دي؟ شاید امین صاحب چې کوم د صوبایي حکومت معاملات انتظامی امور معاملات چلیږي، یو ډېره غټه منصوبه تاسو ته پته چې پېښور په تاریخ کې هغه شروع کړی شوه. هغه ټایم کې دغه اطلاعات براتل تاسو ته هم یقینا پته چې کابینټ کې ټول دغه تقریبا مخالفت کړی او صرف پولیس خټک صاحب نه بیا د ایشین ډیولپمنٹ بینک سره سم معاملات او PC1 منظوري هغه نه منظوري د هغې نه مخکې دغه ټولو معاملاتو کې آیا تاسو غواړئ چې صوبایي حکومت هغه ټول شیزونه صحیح طریقې سره ډیل نه کړل یا که واقعي دوی سره د ټیم کمی او دوی هغه شانتې کار وانغستلی شو، په هغې کې د CEOs بدل شو مختلفو وختونو کې؟ ډېر مهرباني عرفان صاحب. ګورئ لکه دا تاسو ګورئ چې دا پروجیکټ چې کوم دی 2017 کې دا د اناګوریشن وشو 19 اکتوبر 2017 او موږ ولته چې کله دا پروفیسر خټک صاحب چې کله د افتتاحي تقریب وشو د سوکنو کې موږ ولته هلته چې کله وویلی شو چې دا پروجیکټ په 6 میاشتو کې به کمپلیټ کیږي، نو یقینا دا موږ دپاره یو شاکینګ به زه وایم، ځکه چې 27 کیلومیټر یو پروجیکټ نو او بیا پکې فلای اوورز هم پکې انډر پاسز هم نو هغه لکه 6 میاشتو کې سوال نه پیدا کیږي. خو زما خپل خیال دا دی چې چونکې 2013 نه 2017 پورې د PTI گورنمنٹ ایز سچ میگا پروجیکټ نو شروع کړی، تعلیمي ایمرجنسي یو تاسو خبر یې چې هغه لکه څومره فایده وشي څومره فایده ونه شو، دا یو بل ایشو دی. خو بهر کیف د هغې په وجه هغو دا غوښتل چې داسې پروجیکټ شروع کړي چې د نیکسټ الیکشن کې هغه پکې څه فایده واخلي. نو هغه د دپاره دغه پروجیکټ شروع کړو او تاسو به کتلی چې کله جولای 2018 کې انتخابات وشو نو هغه ټایم پېښور څه حالات و، پورا پېښور چې کوم دی بالکل هغه دړې وړې او بالکل هر یو روډ او مین څنګه چې مولانا صاحب خبرو کړو پورا یو روډ دی. زموږ خیر هغه شانتې مضبوط وجدان نه دی چې څنګه مولانا صاحب فورسي کړو ټول څیزونه، خو لکه دا شی یقینا دا شی موږ ته بالکل واضح او ښکاره کېدو چې یو خو د دې PC2 نشته، PC1 هم پته نشته او یا نو ډیټیل ډیزاینینګ نو. بل خبره چې کوم حیران کون زما په خیال تاسو هم هغه نشست کوي چې کله ایشین ډیولپمنٹ بینک والا دلته راغلی و پېښور ته موږ زموږ ورسره یو سیټینګ شوی نو هغې کې هغه ویل چې موږ ته اړو پته نه وه چې کوم انجینران چې چا ډیزاین جوړ کړی و چې دغه د GT روډ د لاندې شیکټه چې کوم دی تیر شوی دی. لکه دا یعنې زه خو ډېر زیات حیران وم چې دا څنګه انجینرانو دا څنګه ډیزاینینګ او بیا تاسو دا مو ګورئ چې لکه په دې خو پرون موږ یو سیمینار اټینډ کول دغه RTI حوالې سره نو هغه یو خبر وکړو چې په دې RTI کې دي چې په دې سزا هغه ورکولی شي ګورنمنټ چې یو کمپنی یو ټیکه اخلي او بیا هغه مخکې چې کوم دی بل کمپنۍ ته حواله کړي، سب کمپنۍ ته حواله کړي. دا جی نو دا لیګلی لکه ټیک نه دی، انلیګل کار دی. نو دلته د BIT کې خو دغه کار شوی دی که نه جي، لکه مختلف بیا سب کنټراکټرز ته دغه شی میلاو شوی دی. نو زما خپل خیال دا دی جي چې اوس هم چې کوم شی څنګه چې روان دی بلکې 13 ورځو کې شوکت صاحب هم دغه خبره کړې دی چې د فینانشل ایئر کې به دا کمپلیټ کیږي. نو مینز جون 2020 پورې خبره اسیم لاړو ځکه چې فینانشل ایئر 30 جون 2020 پورې فروری خبر هم پکې روان دی چې فروری خو پرون چې کوم شهرام ترکۍ کوم پریس کانفرنس کړی دی هغې کې تپوسونه شوي دي خو زما په خیال هغه اوایډ کړی دی، څه ډیډلاین نه دی ورکړی. نو ډیډلاین اوس څوک هم نه ورکوي خو بظاهر دا ښکاري چې دی کې اټ ویل ټیک مچ ټایم
شنوي تاسو په گورننس متعلق هم تاسو کوم چې صوبایي حکومت دغه سمره په هغه باندې کنټرول دی او هغه کوم ځای کې هغه ته خامي دي خو چې کوم دغه پرون د پیښور های کورټ فیصله راغلی اف ای ته ویل شوی دی ریټ پټیشنر درخواست گزار محمد عمران ایڈوکیټ صاحب موږ سره هم موجود دی عمران صاحب دغه ریټ پټیشن تاسو کړو په کې ډیر زیات تاسو چې کوم سب الزامات یا چې باقي تاسو کوم خبرې کړې کوم درخواست کړې کوم مطالبه کړې دا های کورټ هغه باندې اف ای ته ویل چې تاسو کوي یو آئینی رائے نقطه تاسو اقلم چې اف ای هغه منډیټ دی چې هغه د دې شیزونو هغه انویسټیګیټ کی تحقیقات وکړي. First of all, I would like to thank to call me for this interview. خبر داسې ده سر چې petitioner عدنان افریدی هغه he is resident of حیات آباد phase 4 نو دا هغه کور بالکل مخه کې مین گیټ سره او بالکل باونډري وال سره د بی آر ټي او سټیشن جوړېدو دیٹ واز سټیشن نمبر 31 او دې سټیشن له نوم ورکړو کینسر هاسپټل سټیشن جی د کنسټرکشن سره د سټیشن نمبر 31 د عدنان افریدی چې کوم کانسټیټیوشن هغه فنډامنټل رائټس ورکړي دي سپیسیفکلی آرټیکل 14 of the constitution which says about the inviolability of dignity of man and privacy of home چې د چا د کور پرایویسی یا د چا پرایویسی به افیکټ کیږي نه صحیح دی بی آر ټي لینتھ دا سټیشن چې د دې ریمپو تقریبا 100 میټر بالکل د کور مخامخ د باونډري وال سره بالکل کنیکټډ او د دې هایټ او تقریبا مور دین 25 فیټ ٹھیک شو نو دا عدنان افریدی د پاره مارټ پټیشن بیا فایل کو او هغه کې موږ مین خبره هم دا وکي چې بیسیکلی فیزیبিলিټي رپورټ نشتا نور خبرې نشتا اور هغه نه علاوه کله چې د ډیولپ کنټریز کې یا ډیولپینګ کنټریز کې داسې پروجیکټس جوړیږي نو چې د چا کور د چا پرایویسی د چا انټرست پکې افیکټ کیږي نو فرست اف اول هغې سره نیګوسیشن کوي هغې نه د هغې رایې علي چې یار یس وی آر ګوینګ آل دیز تھنګس وی آر ډوینګ آل دیز تھنګس چې تاسو به دې حق له وایي خو دې کیس کې بالکل هغه سره نه کنسلټیشن شوی دی او ډایرکټ د کور د گیټ د دیوال مخې ته دومره هیوج سټرکچر هغې سټارټ کو کنسټرکشن مونږ ولا ریټ فایل کو اینڈ ایٹ دی اینڈ آف د ډے دیٹ ریټ پټیشن واز الاؤڈ آن 14/11/2019 کو ډیسیژن پرونه بل ورځ مونږ ته بیا ملو شو تقریبا نو دې ډیسیژن کې بیسیکلی تقریبا 35 پوائنٹس آنریبل پېښور های کورټ ریز کړي دي اور ایٹ دی اینڈ آف د ډے the FIA was directed چې تاسو within 45 days اج کوم 35 questions دي هغه باندې انویسټیګیشن وکړي اور هغه کې انویسټیګیشن نه پس تاسو رجسٹرار پېښور های کورټ ته within after 14 days تاسو رپورټ جمع کړئ خبره تاسو دغه چې FIA سره اختیار شه definitely FIA has got the mandate چې هغه د انویسټیګیشن وکړي because FIA is basically a federal agency ٹھیک شو دی پروجیکٹ کې داسې خبرې شته داسې خبرې کا 35 پوائنٹس کې مونږ وګورو نو هغه کې یو خبره داسې ده چې دیٹ واز بیسیکلی دی اتھارټي اف دی پروونشل گورنمنٹ چې ایډیشنل چیف سیکرټری پی این ډي د چیف منسٹر پېښور لا اوپینین ورکولو دا پروجیکٹ په بیسیکلی دی اپروو کولو بٹ واٹ از دی میلافیډے آن دیئر پارٹ چې دی دا پروجیکٹ بیسیکلی فیډرل گورنمنٹ ته ولېږلو او هلته کمیشن نه اپروول واغوښتو نو آی تھنک چې ایف آی اے سره دا اختیار شته چې ایف آی اے دی کې انویسټیګیشن وکړي او ودن آفټر دیٹ انویسټیګیشن سبمٹ دیئر رپورټ بیفور دی آنریبل کورټ صحیح فهیم صاحب وخت په وخت باندې تاسو هم ډېر زیات ریپورټس په هغې باندې کړي دي چې کوم ډیزاین کې تبدیلی شوې ده بار بار تاریخونه تاسو واورېدل چې هغه به کېږي اپریل یادېدو 2019 دسمبر یادېدو هغه تاریخونه هم ټول ختم شو چې څه دي چې کوم مولانا صاحب هم وایي چې کوم اګریمنټ ساین شوی دی جون 2021 هغه وایي آیا دا وخت کې د صوبایي حکومت نیشنل ډیولپمنټ بینک سره چې کوم معاملات روان دي هغه ټیک دي هغه فنډز هغوی ته هغه شانتي راځي که هغې څه مسلې شته بسم الله الرحمن الرحیم عرفان صاحب کوم چې د بی آر ټي پروجیکټ حواله سره خبرې روانې دي چې دا په وخت نه پوره کیږي تاسو هم ذکر وکړو چې تاریخ او بیا تاریخ نه پس بیا بل تاریخ او اوس هم د تاریخ ورکولو په ځای اوس د کلونو خبرې روانې دي چې دا به مالی کال کې پوره کیږي یا روان کال کې پوره کیږي خبر اوس تاریخ او د میاشت 90 کال ته تللی ده
خو مسله دا را چې دغه تاریخ دغه کال دغه وخت چې دی هغه سیاسي حکومت ورکوي او دا اکثر لا صرف او صرف یو سیاسي ناره وي که موږ همدغه ډاکومنټس وګورو کوم چې د ایشین ډیولپمنٹ بینک په ویب سایټ باندې پراته دي هغوی په خپله کلیرلی دا خبره کوي چې دا به انشاءالله 2021 کې پوره کیږي هغوی 2020 هم نه یادوي هغوی پوره پروجیکټ 2021 کې یادوي چې دا به هغه وخت کې پوره کیږي دا اوس خبره نه کوي نن 2 کاله مخکې دوی دا خبره کړې ده خو بهرحال پولیټکس او سیاست نو هغوی هر ځله دا خبره کړې وه ډیټیل ډیزاین خبره ده نو چې څه وخت کې مونږ چې کوم تپوس هم وکړه زموږ چې کوم ذرایع دي کلیرلی هم کړه چې کله مونږ پروجیکټ شروع کړو هغه وخت کې ډیټیل ډیزاین فائنل نه او دا خبره ADB ته هم پته وه ایشیایي ترقیاتي بینک ته دا خبره کلیر وه چې او جی ډیټیل ډیزاین پوره نه دی دا خبره PDA ته هم کلیر وه صوبایي حکومت ته هم کلیر وه او چې کوم ټیکهدار دی هغه ته هم کلیر وه ټول دی نه خبرو صرف پبلک د دې نه نو خبر نو دا ویل چې صرف صوبایي حکومت دی کې ذمہوار دی دا به زیاتي وي دا ټول ایجنسیز چې دی کې دومره څومره هم خلک انوالو دي که هغه غیر ملکی ډونر ایجنسی راځي هم پکې انوالو ده که مونږه صوبایي چې کوم اسټابلیشمنټ دی چې کوم زمونږ بیوروکراسي ده هم پکې انوالو دی هغه هم ذمہوار دی بیا ټیکهدار هم ذمہوار دی چې کله ټیکهدار دا وکتل چې صوبایي حکومت دا اعلان کوي چې موږ به دا 6 میاشتو کې دننه پوره کوو نو هغه راته هغه ولې دا بیډ وکړه هغه ولې دا خبره ورته دا پوره کوم تاسو لپاره نو ټیکهدار دی کې انوالو دی خو ټیکهدار باندې اوس چې کوم ایکشن اغستل دي اره صوبایي حکومت ذمہواري ده او هغه په دې خلاف ایکشن نه اخلي نه خو ټیکهدار جرمانه کوي لګیا دي چې کوم دای د لپاره ټایم ای ورکړو او نه د دې چې کوم کاسټ زیاتیږي لګیا دی هغې حوالې سره اوس پر صوبایي حکومت څه ایکشن اغستې دی خو زما په خیال کې صرف صوبایي حکومت ذمہوار نه ده دا ټول سټیک هولډرز پکې ذمہوار دي صحیح مولانا صاحب تاسو هم خبره کوي خو چې تاسو کوم هغه های کورټ اورډر ورکړی او هغه سپریم کورټ په هغه باندې سټې اورډر ورکو نه نه بعد به تاسو هم خاموش پاتې شوي مثلا هم خاموش پاتې شو چیرمن نائب صاحب هم وایي چې موږ لاس هم تړلې شوي دي زه ولې خاموش پاتم زه خاموش نوم پاتې جی ما پسې سپریم کورټ نه 3 ځل سمن راغو خو چونکې ما سره د وکلاو پیسې نه وي هغه برډن ما نشو برداشت کړو چونکې زه په خپل شخصي حیثیت تللی ما دلته کې خپل اخراجات چې څونه برداشت کولی شو هلته کې سپریم کورټ وکیلان ډېرې غټې غټې پیسې علي نو ما خو قوم ته ډېر اواز وکړو ویښ مې که بیدار مې که خو تاسو ته ګوره زه یو خبره کوم چې کومه خبره ما کړې وه د هغې یو حرف صحیح ثابت شو تاسو زما پیټیشن راوالئ وګورئ یو جمله هغه ټیک ثابته شوه نو مطلب دا چې دې کې څنګه فهیم صاحب ویل دې کې ډېر زیات قانوني فلاز و دې کې بد انتظامیانې شوي دي او چې اوس ورته نوې خبرې کوم نوې خبرې چې کوم حکومت اوس کوم کرپشن کوي د کرپشن دپاره کومې لارې جوړوي تاسو دا سوال هم وکړئ چې د هغه ورځ د DGPD عزیر خان ولې بدل شو جی دا ولې اخوا شو لکه هغه خو ټیک ټاک سړی او خو ټیکنیکل سړی او هغه اخوا کېږي ولې نو دا یو مسله ده په دې کې هغه ولې اخوا شو د دې نشاندهي ما په دې ریټ کې د عدالتي کاروي کې کړې وه او ما په مختلفو ټي وي چینلونو باندې کړې وه چې دې کې کم پرفارمنس بانډز کم ټیکهدار داخل کړي دي هغه جعلي دي او ډېره ناشنا خبره دا ده چې کم کنډیشن اف کم دغه دي د دې معاهدې کم کنډیشن دي که نه هغې کې دا لیکلي سپیشل کنډیشن اف کنټراکټ کې هغې کې دا لیکلي چې دی به پرفارمنس بانډز دا به شیډیول بینک سره داخلي ټیک شو او دی څه چل کړی دی او داسې کړي چې ټرسټ انویسټمنټ دا یو اداره ده مالیاتي او دی نه دی څوک دا ویسټ انډیز بینک ته هغې ورته په دغه کې ورکړه ډېره ناشنا خبره چې ویسټ انډیز بینک هغه ورته دی په دغه کې ورکړی دی چې سره خپل هم دونه دغه نشته او دی سره چې کومه اماونټ دی دې ادارې سره هغه د دې پرفارمنس بانډز د هغې نه ډېر کم دی نو چې هلکه یې سره دونه شته نه نو تا په کوم بنیاد باندې دا په ګارنټۍ کې ورکړې ده نو دا او بیا ناشنا خبره بله دا ده چې ټرسټ انویسټمنټ کومه اداره ده نو دا زموږ د پاکستان چې کوم سیکیورټي ایکسچینج کمیشن اف پاکستان دی دا هغې بلیک لیسټ کړی صحیح یو بله خبره دما اخلو مولانا صاحب دا خبرې به کوي چې هغه بلیک لیسټ شوې ده او کوم چې د دغه کم ملاو شوې ده نو هغې متعلق هم دغه خبرې کوي په دغې هم تاسو خبرې کوي یو وړه چند دما اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی مولانا صاحب تاسو خبره کوله چې په دې کې نوي انکشافات هم را روان دي چې اوس هغه تاسو کوئ یا تاسو ته د هغې معلومات شوي دي نو تاسو ما دا خبره کوئ چې پرفارمنس بانډز چې کوم دي جعلي نو چې کله دا ډیجي چې کوم اوس دی اخوا کلو
او هغه چې کله په دې خبر شو حالانکه دا ما عدالتي کاروي کې د دې نشاندهي کړې هغه ټایم کې نو هغه وایي چې دا خو جعلي پرفارمنس باندې دا د خو بیا سبا له وتښتي بیا بدل دغه څوک ریکوري څوک کوي نو هغه ورته پیمنټ بند کو چې پیمنټ یې بند کو نو بره پې باندې حکومت ډېر بااثرو کسانو چې کوم ټیکهدار سره میلو خلک وایي پې پریشر هغه ورته چوټ انکار وکړو چې زه دا نشم کولی او بیا څه نور د ټیکو مطالبې هم ترې نه وکړي په نورو منصوبو کې نو لهذا هغې یو طرف ته کو یو سایډ ته کو اخوا کو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده دا د کرپشن ټول نه غټ ثبوت دی او بل اړتیا او ناشنا خبره وکړم چې کومه اوس نوې خبرې راځي چې مونږ دا خبره لږه اف آی اے والا کوي چې هیته هم لږ اسانه شي اف آی اے والا دې د تحقیقاتو کې د دې نه د دې منصوبې د دې حکومت ښه خلک نه خبر چې دې کوم 18 میټر کم گاډي راوستلې دي هغه 18 میټر گاډي تر اوسه پورې دې په ټریک باندې ټیسټ کړي نه دي او ډیره ناشنا خبره یو ځل دیم چلیدلی 18 نه دي 18 او چې کله ناب شو هغه ورځ یو کس ناب کړي دي هغه د 18 په ځای باندې 20 میټر ختی دي خدا هغه چوړای چې کومه وا هغه 2.5 میټر او هغه 3 میټر ختلې ده تاسو دا وګورئ چې 18 په نشي تللی نو 20 میټر په دې ټریک باندې دا 8 زیونه ارته زخین 8 زیونه چې په هغه باندې دا 18 میټر گاډي نشي تللی کراس کېدلی نشي او تللی په باندې نشي دا یو ډېره غټ مسله ده اوس د دې روانه ده ایشو خودي پټه ساتي چاته خینا بل خبره جی بل دې هم خبره بل ده چې دا بسونه کومه کمپنۍ جوړ کړي کومه کمپنۍ ته اډر ورکړي دا شهباز شریف دا بلیک لیست کړي و دا کمپنۍ نو ډېره ناشنا خبره چې ټیکهدارم بلیک لیسټ کمپنۍ بلیک لیسټ دا چې جعلي پرفارمنس بانډز نو دا هغه ایماندار خلک و چې دي هغې ته دا غله دي چور هي یا ډاکو هي هغه ډاکوانو هغلو چې کومې منصوبې کړي دي تاسو وخت مکمل شوي دغه خبره هم هغه کومه شاید امید چې عمران خان صاحب هغه یو خپل یو کم ځای کې چې هم اقتدار کې نه راغلی اقتدار کې راتلو نه بعد هم نن هم هغه خبرې کړي دي چې هغه په کار چا کرپشن کړی شروعات به موږ د خپل ځان نه کوو که بیا په بي آر ټي منصوبه کې چې کوم الزامات لګي های کورټ یو ځل اډر ورکړی و دا دویم راغی پکې کرپشن نه شوی خپل خلکو ته فائدې نه ورکړې شوي تاسو بیا څنګه ګڼئ چې هغه حکومت ته د دې خبرو خلاف دوباره سپریم کورټ ولې رجوع کوي یو خو دوه خبرې کلیر کول پکار دی یو خو د شپږ میاشتو ولې چې کومه خبره چې کوم انیشلی پریس سیکرټری صاحب ویلي او نور چې کوم د ګورنمنت هغه د عام ټول خبره کول هغه لیټر ان دیو دا پکې وزارت دا ورکړو چې چونکې دا هغه ټایم ډېر زیات اکھاړ پیشاړ کېدل په پورا په خبر چې کم دی هغه خدای شو د خلکو ته ډېر زیات تکلیف او لہذا د خلکو د اطمینان لپاره دا د شپږ میاشتې ټایم خبره پکې وشو چې د خلکو ته اطمینان شي چې د شپږ میاشتو تکلیف دی دا به هر څه ټیک شي د شپږ میاشتو خبره خو کلیر شو دویمه خبره چې پرونشل ګورنمنت او سپریم کورټ ته روان دي نو سپریم کورټ به ډیسایډ کوي چې آیا اف آی اے تحقیقات کولی شي نشي کولی خو چې سو پورې زما خپل انډرسټانډینګ دی د دې منصوبې اپروول چې کوم دی هغه اکنیک ورکړی دی نو اکنیک فیډرل اداره دی لکه اکنیک د فیډرل فورم دی چې کوم د ترقیاتي منصوبو اپروول ورکړي میگا کم پروجیکټس دی نو اکنیک چې ورکړی دی ویل چې موږ 56 بلین پروجیکټ او هغه 49 بلین ورکړی دی مینس اکنیک ورکړی دی اکنیک پکې کمی کړی دی نو چې فیډرل یو فورم یا یو اداره دغه اپروول ورکړی نو یو فیډرل اداره دغه تحقیقات هم کولی شي دا درېمه خبره دا دی چې ګوره جی څنګه چې موږ وایو چې چیریټي بګز ایټ هوم دغه شانتي چې کله د موږ احتساب خبره کوو بیا خصوصا د پی ټی آی خبره کوو خصوصا د پی ټی آی چیرمن صاحب خبره کوو نو دا خو چې کله د نیب خبره راغلی بکار دا چې اکه ټایم باندې د ویلو چې بالکل تاسو راشي خو زما سو پورې چې ماته یاد دی هغه ټایم هم دا پلی خسته چې د سره به لیټ شي منصوبه لہذا دغه تحقیقات اوسم چې آیا پرنشل ګورنمنت چې زی سپریم کورټ ته دی هم دغه پلی به اخلي چې تحقیقات سره دغه منصوبه به نور لیټ شي او نور تکلیف وي خلکو ته لہذا دغه تحقیقات ونه شي هم اکه فیصله سره به دا شي کولو کوشش وکړي نو بکار دا دی چې منصوبه خو های کورټ خو چېرته دا نه دی ویلی چې منصوبې باندې کار سار کوي جی های کورټ خو دا نه دی ویلی کارم رواني او انکوایري هم بکار دی چې ګوره جی مثلا سنشتا مثلا اکانی صاحب غلط وایي لټ سے غلط وایي ټیک دی اب کلیر شي سپریم د اف آی اے تحقیقات کې او چې مثلا اکانی صاحب ایکس وائی زیډ هغه چې کوم الزامات لګي ټیک دی بکار دی هغه خلکو ته سزا ملو شي ټیک خو زما په خیال سره داسې کنفیوژن ولا خبره نشته واسم چې پی ټی آی دی نو او پی ټی آی چې کوم ناره دی اینٹی کرپشن 2013 الیکشن هم دیو په اینٹی کرپشن ناره باندې کړی دی 2018 الیکشن په اینٹی کرپشن او خلکو ورته ووټ هم ورکړی دی په اینٹی کرپشن باندې نو بکار دی چې د لاټي او چې کومه اداره چې اف آی اے د نیب د ایکس وائی زیډ دی ورته چې راشه
بالکل وکړه چې کوم خلک ذمہ دار دی بکار چې برابر ورته مثالي سزا ورکړي شي. صحیح. شاید موږ څه غواړو سیاسي هغه نقصان هغه ته څومره حد پورې هغه کوي یا تر کوم څه پای دا خبرونه یریږي بیا ځکه د هغه د سپریم کورټ د سټانډرډ او د هغه سهار اخلي چې یقینا ګوره جی یو خو چې کوم خان سے ویلیو چې کم هلکه به د پوزیشن وي موږ هغه کولا کو بیا لاهور ولا کله چې خبر رالو صادر فیکو هلکه زما په چې خان صاحب کم ګټلیو نو بیا سټیټ ته خبره لاړو نو بکار چې کم خبره چې سړی وکړي نو بکار بیا په هغې سټینډ هم واخلي لکه دا نه چې خان صاحب ایکس واي زیډ هر یو نو سټینډ اخیستل بکار دی نو اوس په دې هم بکار دی زما په خیال دا یو ټیسټ کیس بکار دی پیټې ایز ا ټیسټ کیس واخلي چې دا یو منصوبه دی میگا پروجیکټ دی پورا صوبه ورسره تړلی دی اوس 67 بلین ته رسېدلی دی چې کوم افیشل هغه دی 67 بلین ته یو غټ اماونټ دی دا پیسه به تاسو واپس کړئ نه لیټس سي خو چې کوم د دې افیشل کوم ډاکومنټس دی هغه 67 ارب دی جی نو دا 67 ارب روپو دا به تاسو به لکه ایشین ډیولپمنټ بینک ته به واپس کې کنه جی نو بکار دا چې برابر تحقیقات وشي او چې ایشین ډیولپمنټ بینک بغیر د ډیټیل انجینیرینګ نه ډیزاین نه بغیر د پی سی 2 نه قرضه ورکړي ته بکار دا چې هغه سره خبر وشي چې بای ولې تاسو دا فیور ولې ورکړي دي لکه یو لوز پروجیکټ د لپاره تاسو ولې هغه وکړو فنډینګ وکړو صحیح او دا د کې بعضی خبره هغه منلې مودل ته په خبر کې چې کله زموږ سره نشیستو نو بکار دا ټول ثارو یو هغه شي چې نیکسټ ټایم خالی پیښور یا کې پی نه پورا ملک کې چې چرته داسې یو مسله نو داسې مطلب لوز هغه ونشي. صحیح. تاسو موږ څه خبرې کوي خو عمران صاحب نه پوښتنه کومه عمران صاحب چې کوم ایډوکیټر جنرال خیبر پختونخوا د شمال احمد بټ صاحب هغه وی چې دا کوم فیصله راغلی په خبر هاي کورټ هغه یو ریټ تایر کړی دی هغه په راتلونکي هفته کې سپریم کورټ کې هغه زی هغه د بی آر ټي منصوبې خلاف چې کم داغي مطابق نیب تحقیقات کړي دي یا کوي نو په هغه صورت کې بیا سپریم کورټ سټانډرډ هم ورکړی دی نو دوباره یو اداره د هغې تحقیقات نشي کولی د هغې په ریټ کې دغه موقف اختیار کړی دی حکومت صوبایي حکومت چې هغه دا خبر هم کوي چې کم نه تر بی آر ټي هغه ټیک اوور کړی شوی نو هغه بلیک لیست نه ده نو آیا چې نیب یو ځای کې هغه سټانډرډ ورکړی دی نو بیا ایف آی اے بیا هائی کورټ پکې آرډر کوي بیا ایف آی اے د هغې تحقیقات به کوي. بیسیکلی سر خبره داسې ده جی چې دې ریټ پټیشن کې آنریبل پېښور هائی کورټ چې کوم ججمنټ ورکړی دی نو دیٹ ججمنٹ از ویری ایلیبوریټډ دی کې ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ایچ اینڈ ایوری پروز اینڈ کونس دیٹ هیز بین ډسکسډ ٹھیک شو څنګه چې ما دې نه مخکې ما تاسو ته خبره وکړه چې تقریبا 35 پوائنټس یې ریز کړي دي ٹھیک شو یو پروجیکټ چې هغه تقریبا دیٹ از ایکچولی کنسسٹڈ آف 27 کلومیٹرز یو 27 کلومیٹر پروجیکٹ دی او هغه پروجیکٹ انیشلی یو پی سی 1 کې 49 بلین نه شروع شي او لیٹر آن یو ریوائز پی سی 1 ایشو شي مئی 2018 کې هغه پروجیکٹ دیٹ ریچز ټو 67 بلین ٹھیک شو ججمنٹ کې دا خبره کلیئر لیکلې ده چې پر کلومیټر تقریبا 2.4 بلین روپیز یوز کیږي ٹھیک شو سر بل خبره دی کې امپورټنٹ خبره دا ده چې نیب ټیک شو سپریم کورټ هغه کې سی پی کې سټے آرډر ورکړی دی خود دا ججمنٹ او هغه ججمنٹ کې دیر از ا هیوج ډیفرنس بټوین دیٹ ججمنٹ اینڈ د پریویس ون خبره داسې ده چې دې ججمنٹ کې هر ایشو ریز شوی ده ایون دا چې کوم فرم د لپاره هایر شوی دی دیٹ از کیلسن اینڈ مقبول نو هغه بلیک لیست شوی دی دیٹ از ا فیکٹ بلیک لیست شوی دی نو یو بلیک لیسټډ فند ته یو بلیک لیسټډ فرم لا څنګه دا کانټراکټ ورکړی کیږي او فردر کانټراکټرز څه کړي دي چې دا کانټراکټر ایون سبلیټ کړی دی نور کانټراکټرز دا نو دا ارث دا ایشوز پکې ډسکس شوي دي ایون غټه خبره پکې دا ده چې داسې پروونشل بیوروکریټس چې هغې کې ایډیشنل چیف سیکرټري شامل دی هغې کې کمشنر پېښور شامل دی هغې کې پرنسپل سیکرټري ټو چیف منسٹر شامل دی ججمنٹ کې ډېر کلیئرلی لیکلي دي چې دے هیو ګاټ نو مینیجریل فنکشن ایٹ آل خو هغې ته الاؤنسز د بی آر ټي مد کې ملاویږي دس منی بیسیکلی بلانگس ټو دی پبلک ټیک شوه د دې پیسې دي نو دا هاو اٹ از ویسټډ آن سچ ا پروجیکټ ججمنٹ کې غټه خبره بله دام لیکلې ده چې کې پی ګورمنټ چې دی اسپیشلی دی پروونس اف خیبر پختونخوا دا یو دس پروونس از ا پور پروونس
ټیک شو دا دومره زیاتې پیسې که چېرته اګریکلچر سیکټر باندې لګېدلې وي دا دومره پیسې چېرته آیل اینډ ګیس سیکټر باندې لګېدلې وي دا دومره پیسې که منرل سیکټر ته لګېدلې وي نو های پولای چې کوم پبلک ایٹ لارج دی عام خلک دی هغې ته به د ډېر بینیفټ و نو هغه ججمنټ او دې ججمنټ کې ډېر فرق دی دې ججمنټ کې هر پوینټ یې ریز کړی دی چې د هغه ایون د بی آر ټي سټارټنګ نه والې دا اوسه پورې چې څومره کار شوی دی دې پورې نو زما په خیال انشاءالله سپریم کورټ په دې دغه کې به ډیفینټلی بیکاز ایف آی اے هیز ګاٹ دی مینډیټ ټو انویسټیګیټ د ایشو دن دا خبره صحیح ده چې د نیب خپل ډومین دی او د ایف آی اے خپل دی اوس څنګه به وړاندې ما خبره وکړه ډېره مخکې چې الریډي د دې اپروول هم فیډرل ګورنمنټ ورکړی دی که د پروینشل ګورنمنټ و بیا هم ایف آی اے سره اختیار خو ایز سچ چې فیډرل ګورنمنټ ورکړی دی نو هغه بل ججمنټ کې اپریټنګ پیره کې یو بله خبره هم کوي چې ایف آی اے به دا انویسټیګیشن کوي او ایف آی اے له هم دا اختیار هم هغې سره شته او دا اختیار یې ورکړی دی چې تاسو چې کوم د چا سایډ نه دا فلاس شوي دي دا بلنډرز چا کړي د هغې خلاف کاروایي مو کوي نو زما په خیال چې سپریم کورټ کې که دا سی پی سیول پټیشن دی دا دایرم شي نو سپریم کورټ ته چې دا ارس وړاندې کیدي نو هغې به په دې کې دې لپاره چې بل سټے آرډر دی کې نشته پېښور هائی کورټ څه سټے کړی نه دی د پروجیکټ از سټل انډر وی دا پروجیکټ خپل کمپلیشن لا روان دی دا پته نه لري چې کله به کمپلیټ کیږي خو دیٹ از انډر وی دیٹ هیز ناٹ بین سٹاپ بای دی آنریبل پېښور هائی کورټ نو سپریم کورټ آی تھنک چې د ډیټیل ججمنټ سره به کیدای شي هوپفلی چې دې لپاره چې دومره د پبلک پیسې لګي دومره فلاس دی کیدي ټیک شو نو سپریم کورټ به سټے ورته نه ورکوي او دا ریټ پټیشن چې کوم ډیسیژن دی دا به مینټین پاتې کوي صحیح فهیم صاحب چې کوم د صوبایي حکومت پی ډي اے ماس ټرانزیټ یا ټرانسپورټ ډپارټمنټ هغه څومره په دې ټول کې انوالو دي ایشین ډیولپمنٹ بینک سره چې کوم معاهده شوې ده اوس چې موږ د بی آر ټي کم تعمیراتي کار ګورو شوکت یوسفزی صاحب خو د 2019 اپریل یادو چې په دې کې موږ په دې باندې بسونه تیر کو هغه 2019 هم تیر شو کار هم هغه شانتي نه روان سو چې هغه کې کم نور ټیکنیکل کارونه پاتې دي آیا ایشین ډیولپمنٹ بینک پیسې خپل سٹاپ کړی دي نور کوي یا ور کوي هغه کې سب وجوهات دي چې کار ډیر زیات سلو دی عرفان صاحب بس خو روان کړو او ټول صافیان په کینولې مو چکر له پورا ورک د 100 قانون تر حیات آباد پورا خلک تل راغلی پکيو او صرف صافیانو د پاره او نه پس بیا بس ایثار شو بینه پس یو واقعیا هم شو چې زنانه پکې بس والا بیا پکې په کور رسیدل نو بیا پورا کیس شوی بهرحال چې کوم تاسو ذکر کوي لګي چې نور کارونه څنګه کانی صاحب خبر اوکړه چې د ټیکادار پیسې ایثار شي وي دي چې کله ټیکادار پیسې ایثار شي نو بیا خو کار مخکې نه روانيږي او آل تک پیسې ایثار دي مونږ چې ریچ 1 او 2 کې ډېر زیات کارو شو کم د وخت کې زموږ د سوکانو پلانټ ډیپو دی هغه تقریبا 95% پای کې کار پوره شوی دی کې درجه کم سلور بلډینګونه هغه سلورم بلډینګ لغون ته کار پای کې پاتره باقي درې بلډینګونه پوره شوی دي چې کې د سټاف ته پارا کار دی یا کنټرول روم دی شو ورکشاپ ته هغه زیاتره کار پای کې شوی دی داغه نه پس تقریبا سلور د سه بی آر ټي سټیشن دی سټیشن 1 2 3 4 چای کې د آی ټي اکوپمنٹ هم لګیدل دي او کې کار پوره شوی دی بالکل فنکشنل لپاره تیار دي او چې څومره هم باقی سټیشن دي تقریبا 12 سټیشن د نوري جبای باندې کار روان دي د وخت کې د آی ټي حواله سره او کې د کیمرې شو او کې د چکم دا کارت سویپینګ سیستم دی یا مانیټرینګ سیستم دی هغه هم کیږي لګیا دی کیبلینګ تقریبا 80% پورا کوریډور باندې چکم دی هغه پورا کړی دی او تقریبا بسو چکم دی 128 بسونه څنګه چې شروع کوم خبره شو غلي دي نور بسونه ترانس پېښور ایثار کړي د لپاره دي ولې چې د بسونو ودرولو لپاره ځای نشته لري څنګه ما ذکر وکړ چې کم دریم ریچ ته الته کار ډیر زیات سلو دی نو چې کم حیات آباد ډیپو دی هغه دریم ریچ سره راځي او الته صرف او صرف اوس پورې تقریبا 55% کار شوی دی 45% کار الته ایثار دی او هغه ځای کې هم کار ډیر زیات پکار دی زیاتره کار عمل ته مسله کې لګیا دی چې هغه کار پوره شي نو بسونه برازي ابل ته برابرېږي بل خو دا بی آر ټي دا منصوبه پوره کولو خبره چې د سلو روانه ده او ټولنه سلوست منصوبه به نو کوم لګونته د نور حکومتونو ته هم ګورو څنګه مولانا صاحب هم خبره وکړه چې همدغه په خبر کې یو فلای اوور مفتی محمود فلای اوور هغه څومره موده ایثارو کم ګورنمنت هغه شروع کړو بیا کم ګورنمنت هغه سر تور سو چا دغه افتتاح وکړه هغه نه پس موږ تخبه پول ته ګورو نو فدرل ګورنمنت شروع کړو هغه پول بیا کم سر تور سه ده موږ سند ته لاړ شو سند کې دنه
سند کې دنه چې کوم پروجیکټ او چې کوم تھرکول پروجیکټ دی هغه بنظیر بټو چې کله وزیر اعظم وا هغه وخت شروع کړي او اوس راغی هغه پوره کیږي لګیا دی. نو بهرحال پروجیکټ کې دنه ټایم لګي دا خبره ده. دومره میسیو پروجیکټ ټول خار هغوی کنسته دی ښې کړي دي بد کړي دي بالکل پلانینګ کې فلاس شته دی خو پروجیکټ به خامخا وخت اخلي. صحیح خلیل صاحب تاسو خبرې کوئ دمه اخلم بیا هم تاسو خبرو کوي. پروګرام کې بیا هر کله جی مولانا صاحب تاسو خبره کول غوښتل د مینه مخکې یو د فهیم صاحب یو خبره وکړه چې دی کم شی سره مثال ورکو د مفتی موتلی ورو دارنګ د تخبی نو دا خو ګوره ځکه مثال نه برابرېږي چې هغه مونږ د خپل وسایلو خپل فنډ نم کول دی خو پر دې بینک نه قرضه غشتلې ده او ټیک ټاک ورته ملاوېدله په خپل ټایم باندې نو دی کې خو د هغې د تاخیر وجه دی دا ډېر غټ فرق دی. زه چې دا به زیاتې چې سړی هغې سره مثال ورکوي بله دا چې هغه خو حکومتونه تیر شو امان الله صاحب تاسو په دې باندې خبره کوئ چې هغه تاسو حکومت شروع کړی او تاسو پوره نه کړه یا تاخیر کې راغلو یا شروع کړی وه خو بیا حکومت چونکې بدل شو دا خپل بیا پریارټي وي ظاهره خبره دا خو یو حکومت کې مسلسل را روانه. بله خبره ګوره چې دا ده چې په دې باندې کم د کرپشن کم ثبوتونه کم وضاحتونه ما خپله چیرمن نیب له ارسه لیږلي چیرمن نیب له ما لیږلي او ډیره د عجیبه خبره دا ده چې های کورټ هم وایي دی کې کرپشن کیږي 2 میاشتې ډیډلاین هم ورکو دغه له نیب له نو مطلب دی چې دا خو ډیره واضحه خبره ده په دې کې چې کوم قانوني فلاس چې کوم دي دا هم دغه دا یو جرم دی او داسې جرم چې PC1 او ډیټیل ډیزاین دا د سونه چې دغه دی هغه کنسټرکشن سره ادارې تعلق ساتي د هغې په نظر ټول باندې غټ جرم دی. نو زه دا وایم چې اوس په دې کې ګوري تاسو دې چې کوم نشاندهي کړې ده های کورټ چې کوم نشاندهي کړې کې دا ویلي دي چې دغه ولې لاړو الطاف دراني ولې اخوا شو یو دا خبره کړې یوې نومونه لیکلي باقاعده منشن کړي چې دا کسانو دا دغه شي چې دي په دې کې ملوث دي خو زه دا یو نوم اضافه ورکړم کوم چې نوم د دې نه پاتې دی چې هغه پروجیکټ ډایرکټر د PDA امین الدین چې ټول نه غټ کرپشن هغه په دې کې کړی او په دې کې د هغه ډېر لوی کردار دی پکار چې هغه ورکې شامل کی او ځکه چې دا هغه په دې کې ما ته پته چې دا ورکې څونه غټ کردار دی. نو زه دا وایم چې په دې کې ډېر لوی دغه روان دی اوس هم روان دی. اوس که تاسو ما نور تفصیلات تاسو به حیران شئ چې په دې کې نور څه روان دي دا اوس چې رنګ روغنې کوي او کمې خلکو له سترګو کې خاورې اچوي او روان دي دي کې په 2 نمبر کار ټول روان دي د دې جنګلي وګورئ چې جنګلو ټیکه چاله ورکړې وه څنګه کړې ټایلونه وګورئ ټایلونه د بهر ملک امپورټډ ټایلونه هغه ورکې لوکل استعمالوي نور بلا شیزونه ورکي دي. شاید امید صاحب څه ووایو زه به دا یو خبره وکړم چې دې خلکو تالاشۍ خبره کوله نو افسوس دا چې اوس خپله تالاشي نه ورکوي او حکومت هم د دې په کاش تالاشي ورکي او دې ګوري هر چا باندې د منی لانډرنګ خبرې کوي. اوس د منی لانډرنګ خلک معلومه شو ملک ریاض چې څونه ښکاره جاره یو هغه ملک چې موږ ورته کافر وایو غیر مسلم ملک هغې هلته کې ښکاره کو چې دی له پاکستان نه غلا کړی ورشي پاکستان د پاکستان ته د غلا واپس کی دلته کې دا ځوانان راغل او هغې د سپریم کورټ په دا کې ورته مجره کړه په جرمانه کې دا څونه د افسوس خبره چې یو وزیر خولۍ بنده ده الټه الزامات په صحافیانو لګوي په میډیا باندې لګوي. نو زه دا یم چې دا موږ همیشه خلک الزام لګوي چې چا په حق کې خبره کوو خو بیا ټیکې وي چې نه په منی لانډرنګ کې دا خلک ملوث دي. شاید امید صاحب چې کوم حالات روان دي ته موږ څه وایو دا لیک اف ګورننس دی د هغې آیا په خپلو څیزونو باندې ګرفت مضبوط نه دی څوک بیروکراسي ده یا د هغې چې کوم ډیلینګ دی آیا هغه د هغې خبره نه مني څه وایي ګورئ چې مس مینجمنټ دی بیڈ گورننس دی نور څه مسله دی فنډینګ پرابلم دی کمپنیانې بلیک لسټ دی منصوبه ولې لیټ شو ډیټیل ډیزایننګ ولې نو پروجیکټ کاسټ چې کوم دی ولې سیوا شو یا PC2 په ټایم ولې جو دغه ټول څیزونو سارټ آوټ کولو دپاره چې کوم د دې کې ملوث افراد دی کسان دی چې کوم ذمهداران دي هغه ټولو پوینټ آوټ کولو دپاره ښه خبره ده چې ګورنمنټ دا شی FIA ته حواله کړي. شاید امید صاحب یو بله خبره وکړو یو بله خبره نه شاید امید صاحب کوالټي څنګه چې مولانا څخه خبره وکړو که نه چې ټایلونه مثلا لوکل لګي یا هغه شان چې کوم کوالټي نه دی ښه دی چې FIA تحقیقات وکړي ټول څیزونه به FIA کې زما یو تحفظ دی یو خبره وکړم
چې دا چیف جسټس صاحب چې هر تناظر کې دا خبره کړې خو اف آی ای ډي جی چې اوس کوم دی راوستلې دا خو عمران خان د خپل ځان د تحفظ لپاره راوستلې ځان په صفا کوي د هغه سړی په دې باندې زموږ تحفظات شته چې دا کوم تاسو کوم دی اف آی ای د په دغه کې بسنګ زما په خیال چې کوم خبر کې نو هغه خو دیو ته پکار چې سپریم کورټ ته لاړ شي او چې زیات اپوینټمنټ خبرې کوي دیو لاړ شي سپریم کورټ چې پته لګي چې سم مسله ده چې خو دې کې تاسو بیا چې دغه صوبایي اسمبلی کې بار اپوزیشن لیډر اکرم خان درانی صاحب او د اپوزیشن نورو کسانو دا مطالبه کړې و دا درخواست هم کړی چې تاسو د بي آر ټي تحقیقاتو لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړئ حکومت بیا د هغې نه هم تختی تاسو ګڼئ چې واقعي څه غلا ده ماته یاد دی پارلماني کمیشن جوړ شو شوکت یوسفزئی صاحب چې کوم د هغې مشر د بلین ټری هغه جوړ شوی د بي آر ټي متعلق اوس پورې پارلماني کمیشن بلین ټری متعلق سوري بالکل په هغې خو زما په خیال دا چې کوم لاست ریکوزیټ اجلاس و د صوبایي اسمبلي په هغې کې بحث نه دی شوی او هغې کې د ګورنمنټ موقف دا و چې موږ به ورته چې کله ایجنډا سیټ کېدل نو موږ ورته چې دا بي آر ټي په ټاپ باندې کېدی چې ټولو نه مخکې په دې خبر وشي خو اپوزیشن په خپل چې نه ټولو کې اخر کې دغه په ایجنډا کې ټولو کې اخر کې دا کېدي موږ اخري آیټم بدای چې په هغې بحث کو لہذا دا خو چې ګورنمنټ اپوزیشن یو بل ته ناست بیا پته لګي چې څوک رښتیا وایي څوک دروغ وایي او دا تاسو خبرې چې کله دوی خپلو کې کښېني نو بیا 65-35 باندې اګریمنټ هم وشي نو خو مطلب دا چې یو خو زه دا خبره هم کول غواړم بل ورځ کړم دی پېښور های کورټ چې دا ایم پی ایز چې کوم دی آر لیجسلیټرز چیرمنز دی ایم پی ایز دی سینیټرز دی د فنډونو سره کار څه دی چې 35-65 بیا باقاعده فارمولې جوړېږي لګیا دی کار څه دی د دیو دا خو ادارو سره لوکل هغو سره بکار دی بکار دی چې اپوزیشن په خپلو چې موږ سرنډر کوو موږ اډو فنډونو اخلو نه موږ لیجسلیشن دپاره راغلي وو عوام هغې دپاره راغلي وو موږ به هغه کوو لیجسلیشن به کوو ترو لیجسلیشن عوام ته به هغه وکړو چې ګورنمنټ ته هم احساس وشي او دا شی لاړ شي ادارو ته 1985 کې چې کوم شی ضیاءالحق صاحب شروع کړی و هغه شی اوس پورې روان دی بکار دی اپوزیشن په خپل سرنډر کړي صحیح عمران صاحب وخت هم ختم دی خو اخري پوښتنه کوم چې کم صوبایي حکومت موږ به سپریم کورټ ته ځو که فرض کا سپریم کورټ بیا داسې ډیسیژن راځي سټارډر ورکوي نو ستاسو سره خو بیا بله لار هم نه پاتې کېږي داسې ده سر چې دا خو د پروونشل ګورنمنټ رایټ دی که سپریم کورټ ته ځي ډیفینټلی دے کین گو خو as far as my knowledge is concerned زه به دا ووایم چې سپریم کورټ دې کې سسپینشن آرډر به نه ایشو کوي as per my knowledge څنګه چې ما خبره وکړه چې دومره زیات فلاز دي او ارڅ آن دی فیس آف ریکارډ دي نو سپریم کورټ به څنګه دا کوي ادروایز که چېرته پېښور های کورټ داسې ججمنټ ورکړی چې هغې دا پوره کار د بي آر ټي باندې دا چې کوم کار روان دی دا یې سټاپ کړی وی نو بیا سپریم کورټ پکې دغه کولی شو بله خبره که سپریم کورټ کې دا کیس کنټیسټ کیږي نو ډیفینټلی وی ویل ټرای ټو ډیفینډ اور رایټس ٹھیک شوه موږ ته به نوټس کېږي سپریم کورټ ته موږ اپیر کېږو وی ویل ډیفینډ اور کیس بیکاز چې زموږ کوم کیس و نو هغه بیسیکلی دا ټول ایشوز پکې وو خو بیسیکلی آرټیکل 14 خلاف و پرایویسی اف ہوم دا خالی زموږ کانسټیټیوشن نه وایي دا ایون دیٹ از د مینډیټ اف د اسلامک انجنکشنز ټیک شوه چې څنګه د چادر او چار دیواری د دې وایلیشن به څنګه کیږي چې تاسو بالکل یو کور مخامخ د 25-30 فوټه بلډینګ وخېجوئ او هغې باندې عام خلک ځي راځي نو هغه به دې سره څنګه سفر کیږي نو زما په خیال سپریم کورټ به دې کې څه انټرفیرنس نه کوي او سسپینشن آرډر به نه ایشو کوي ادروایز دا به مینټین ساتي چې اف آی اے دې کې انکوایري وکړي دې دپاره چې دا 35 کم پوینټس دي که دا ججمنټ پوره ډیټیل سره وکتلی شي نو 35 پوینټس کې ما څنګه وویل سټارټ نه والي تر اینډ پورې اوسه پورې چې څومره کار شوی دی ایون یو پکې دا غټ پوینټ هم دی چې دوی اوس پی ایم یو کریټ کو د اپریل 2019 کې آی تھنک او د هغې تھاټس یا تھنکنګ څه دي چې دا د بي آر ټي پرټیننګ چې کوم ریکارډ دی دا دې ډسټرای کړي ٹھیک شو نو که دا ریکارډ چېرته ډسټرای شو نو د بي آر ټي دا ارڅ انویسټیګیشن او دا ارڅ بیا فیوچر کې پاسبل نه دي نو زما ویو دا ده چې سپریم کورټ به پکې انټرفیرنس نه کوي سسپینشن آرډر به نه ایشو کوي صحیح ډېره زیاته مننه عمران صاحب مننه فهیم صاحب ډېره مننه شاهد حمید صاحب ډېره مننه مولانا امان الله حقانی صاحب ما خبره صوبایي حکومت راتلونکي هفته کې ځي سپریم کورټ ته سټارډر دپاره ځي هغه وایي چې دغه اختیار نشته چې یو ځل عدالت په هغې کې الریډي حکم ورکړی ګورو چې سپریم کورټ په هغه باندې څه فیصله مخې ته راځي اجازت راکړئ د الله په امان